السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعين لدنكو مسلمان ورونو نورا چې دی ورونو تاسو ته په صباحي او مسایي اذکارو کې یعنی د سهار او د ماښام په اذکارو کې دوه مهم ذکرونه چې د اذکار تاسو ته پیش کومه نو هر مسلمان سړي ته او هر مسلمان زنانه ته پکار ده چې دا اذکار زده کي او د سهار مانځه نه وروسته دا اذکار ووایي او د مازدیګر نه وروسته تر ماښامه پورې دا اذکار ووایي نو ورونو د ډېر اجر او د ثواب مستحق به وګرځي. ځکه د مؤمن سړي او د مؤمنې زنانه صفت به دی چې د خیر عمل دپاره به کوشش کوي، داسې عمل به کوي چې هغې د هغې عمل په وجه باندې دې ته ډېر اجر او ثواب میلاو شي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. یو ذکر د صباحي او مسایي اذکارو نه د سهار او د ماښام د اذکارو نه ورونو چې ډېر مهم دی او په ټوله اذکارو کې لویه منزله او مرتبه لري، هغې ته ویلی شي سید الاستغفار. دا ذکر چې دی ورونو دا ډېر مهم دی، زده کوي ورونو. که چا زده نو په دې باندې اهتمام وکوي، په دې اوقاتو کې ویې وایي. که د چا نه زده نو دا زده کوي او د راتلونکې زندګي چې دی ورونو په دې باندې ښایسته کوي او خپل ځان د اجر او د ثواب مستحق وګرځوي. دا الفاظ چې دی ورونو دا واورئ او البته الفاظ ویم د سید الاستغفار او بیا ته لفظي ترجمه وکړم. سید الاستغفار چې دی ورونو دا عبارت دی د دې ذکر نه او د دې دعا نه: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا حدیث چې دی ورونو صحیح حدیث دی، امام بخاري صاحب په خپل صحیح کې ذکر کړی دی. د دې الفاظ دی ورونو کوم چې تاسو ته ذکر شو، مختصره ترجمه لفظي ترجمه دا ده چې اللهم انت ربي لا اله الا انت، ای الله رب العزت ته زما رب نشته دی لایق د بندګۍ مګر یوازې ته یې، ځکه بندګي به چا دپاره کېږي ورونو؟ خاص ته الله رب العزت دپاره. خلقتني وانا عبدك، زه تا پیدا کړی ما او زه ستا بنده یم. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، زه د خپل طاقت مناسب ستا په عهد او وعده یعنی په لوز باندې مضبوط ولاړ یم، د خپل وس او طاقت مناسب. اعوذ بك من شر ما صنعت، پناه غواړم په تا سره د هغه شر نه چې ما کړی دی، یعنی کوم ګناهونه چې ما کړي دي، یعنی د هغې طلب نه کوم چې رب ما ته معافي کړي. ابوء لك بنعمتك علي، اقرار کومه تا ته په هغه نعمتونو چې تا په ما باندې کړي دي. و ابوء لك بذنبي، او اقرار کومه تا ته په هغه ګناهونو چې هغه د ما نه صادر شوي دي. فاغفر لي، نو ما ته د هغې مغفرت وکړه، بخشش راته وکړه. فانه لا يغفر الذنوب الا انت، یقینا د تا نه ما سوا هېڅوک ګناهونه چې دی معاف کولی نه شي. نورونو دا دعا چې ډېره عظیمه دعا ده، بې الفاظ واورئ: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا الفاظ ورونو معنی مې درته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیمه خوشخبري ورکړله، دا ذکر چې چا وویو او دا دعا یې وویله نو د دې فایده څه ده ورونو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یو خوشخبري ورکړی ده، زیری ورکړی دی. وایي دا دعا چې چا د ورځې وویله او په دې باندې یقین او د ماښام نه مخکې مړ شه دا سړی، نو الله به ورله جنت ورکړي. الله اکبر، څه عظیمه خوشخبري ده. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
دا دعا چې چا د شپې وویله دا کم ذکر چې تاسو ته تیر شه دا ذکر د شپې وویله او په دې باندې یقین او دا د سهار نه مخکې مړ شه الله به له جنت ورکړي. نورونو څوک چې دی جنت نه غواړي، هر سړی جنت غواړي او هر سړی هر مؤمن دا غواړي چې د جهنم د اور نه بچ شم. نو دا خو ډېر ښکلي الفاظ دي ورونو، ډېر مختصر الفاظ دي او په دې کې چې کوم الفاظ دي ډېر جامع الفاظ دي، ځکه په دې کې د الله رب العزت چې دی ورونو د ربوبیت باندې اقرار دی، د الله رب العزت په الوهیت باندې اقرار دی چې د بندګۍ مستحق یوازې یو الله رب العزت دی. ډېر جامع الفاظ دي ورونو. دا سید الاستغفار چې دی ورونو دې ته هم شامل دی چې بنده به د خپل طاقت مناسب د په عهد او په وعد باندې چې کومه ده هغې باندې به وفا کوي، د هغې خلاف به نه کوي. او دا صیغه چې دی ورونو دا سید الاستغفار دې ته هم شامله ده چې د ګناهونو طلب د معافی طلب به د چا نه کوي؟ د الله رب العزت نه کوي. او دا سید الاستغفار دا صیغه چې ده دې ته هم شامله ده چې بنده په خپلو ګناهونو باندې اقرار وکړي، خو اقرار به د خلکو په مخ کې نه کوي چې خلکو ته وایي ما ګناه کړې ده او پلانې ګناه مې کړله، ځکه دا خو بیا مجاهر به اسم شو، په خپله ګناه باندې خلکو ته ښکاروالی کوي. بلکې د دې او د الله په منځ کې معامله ده. الله ته به چې اقرار کوي چې ربه ما پلانې ګناه کړې ده، تا ته علم دی، دا ګناه ما ته معاف کړه. او د الله چې کوم نعمتونه په دې باندې کړي دي په هغې باندې اقرار دی چې ربه ستا د نعمتونو شکر ادا کوم چې په ما دې کوم نعمتونه کړي دي. او بله یو عظیمه معنا چې په دې سید الاستغفار کې پرته ده هغه دا ده ورونو چې بنده الله رب العزت ته په هر حالات کې تابعدار دی او کوم ګناهونه چې کړي دي او کوم نعمتونه چې په الله کړي دي نورونو په دې باندې اقرار کوي، الله رب العزت ته د نعمتونو د الله شکر ادا کوي او په ګناهونو باندې ندامت او پیمانتیا کاره کوي. نورونو دا دعا چې ده دا ټول مسلمانان سړي او مسلمانان زنانه دا زده کوي او سهار او ماښام چې دا وایي. دا دعا چې ده ورونو لکه حدیث کې تیر شه چې چا چې د ورځې وویل او په دې یقین او د شپې نه مخکې مړ شه الله به ورله جنت ورکړي، او چا چې د شپې وویل او په دې یقین او د سهار نه مخکې مړ شه نو الله رب العزت به ورله جنت ورکړي. نو جنت خو هر سړی چې د دې لپاره کوشش کوي نو دا یوه عظیمه دروازه ده ورونو، دا ځان لپاره کلاو وساتئ او دا دعا چې ده په دې باندې اهتمام وکړئ، پابندي پرې وکړئ. نو دا چې دی ورونو یو د صباحي او د مسایي اذکارو نه دا چې دی یو ذکر شه. بل چې دی ورونو نور هم ډېر اذکار دي. یو ذکر دا دی ورونو د صباحي او مسایي اذکارو نه سهار او د ماښام چې د سړی دا ووایي چې اللهم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. دا به د سهار په ټیم کې وایي. نور هم ډېر مختلفو صیغو باندې چې دی دا دعاګانې اذکار وارد دي. اللهم بک اصبحنا، ای الله تعالی ستا په برکت په موږ باندې سبا شه، ای الله تعالی ستا په برکت په موږ باندې سبا شه. د سهار په ټیم کې به دا وایي وبک نحیا وبک نموتو، ستا په حکم ژوندي کیږو او ستا په حکم چې دی مړه کیږو، والیک النشور او تا ته چې واپسي ده. نو کله چې سهار یې به وایي چې اللهم بک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. او کله چې ماښامي نو بیا به پکې داسې ووایي چې اللهم بک امسینا، هلته اصبحنا ویله دلته به امسینا ووایي اللهم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. ای الله تعالی ستا په برکت په موږ باندې ماښام شو، ستا په برکت په موږ چې دی ماښام شو په موږ باندې، وبک نحیا وبک نموتو وبک نحیا وبک نموتو، ستا په حکم ژوندي کیږو او ستا په حکم چې دی مرو، او والیک المصیر او خاص تا ته چې دی زمونږ واپسي ده. نورونو دا الفاظ چې دي بهترین الفاظ دي. داسې هم شی ویله چې اللهم بک اصبحنا وبک امسینا، ای الله تعالی ستا په برکت په موږ باندې سبا شه او ستا په برکت په موږ باندې چې شو ماښام شو. دواړه الفاظ پکې شی ویله وبک نحیا وبک نموتو والیک النشور. اول ته هم داسې شی ویله چې اللهم بک امسینا وبک اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت والیک المصیر. نو دا الفاظ چې دی ورونو جامع الفاظ دي او دا چې دی ورونو د سهار او د ماښام په ټیم کې وي. دې نه په غیر نورم د صباحي او مسایي اذکارو کې دا ذکر چې کوم دی په نورو صیغو سره چې دی وارد دی
خو دا چې دی ورونو مختصر الفاظو دا مې ته پیش له نو کوشش دا وکړو ورونو دا 2 قسمه اذکار چې دي دا زده کوي او بیا چې دی په بل درس کې به ته دا نور اذکار چې دی هغه پوره کړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.